د ماشومانو د وظیفې په باره کې اهم معلومات در سره شیر کوم، خو زموږ سره حل و فکر پیدا کېږي چې کله بل کس ته وظیفه میلاو شي نو موږ په هغه ټایم کې بیا تپوس کوو چې موږ ته وظیفه میلاو نه شوه، خو د هغې نه مخکې موږ ځان په خبره نه پوه کوو چې د دې دپاره کم کارونه کول چې دي دا پکار دي چې موږ ته هم د ماشومانو دا وظیفه چې ده دا میلاو شي. دغه شانتې د بېنظیره کفالت پروګرام دا کمې روپۍ چې دي د دې په باره کې هم ځینې کسان وایي چې دا مالدارو له ورکوي او غریبانانو له نه ورکوي. زموږ سره چې کم کسان دي هغه ټول غریبانان دي، هغو ته ښه پته ده چې هغو ته دا میلاویږي، خو ځینې کسان غلطي وکړي، د غلطۍ د وجې نه د هغو پیسې یا بندې شي یا هغو ته هغه روپۍ نه میلاویږي. نو په دې باندې موږ ویډیوګان کړي، خو تاسو ویډیو چې د هغه پوره نه ګورئ، بل لا ځینې ویډیو دا تاسو ونه ګورئ نو تاسو ته صحیح معلومات در ونه رسي، د هغې د وجې نه ستاسو روپۍ هم بندې شي، تاسو ته د ماشومانو وظیفه چې ده دا هم میلاو نه شي. نو دا ویډیو معلوماتي او د غریبانو دپاره تاسو ویډیو رالی دا مخکې شیر کوئ چې نورو کسانو ته رسي. خو کم کسان چې وایي موږ ته د ماشومانو وظیفه میلاو نه شوه، نو دې ځل چې کم قسط وچلېدلو نو په هغې کې د ماشومانو وظیفه چې ده دا نه وه. د هغو له طرفه دا دی چې وایي موږ 3 میاشتې پس ورکوو 2 قسطه، او دغه شانتې یو چې دی نو هغه ډبل ورکوو. نو دې ځل چې تاسو ته میلاویږي نو دا به ډبل قسط میلاویږي. دا د هغو له طرفه د ماشومانو روپۍ چې دي دا به ډبل میلاویږي. خو پروس کال هم دا ویلو نو د جنورۍ په میاشت کې چې دی کسانو ته پوره روپۍ هم نوی میلاو شي. ډبلې څه چې د هغو د کور کې چې کم ماشومانو دغه ماشومان د سر روپۍ چې دي دا هم نوی میلاو شي. هغه ما تاسو ته ویلي چې د حکومت پکې لږه ډېره بدلي راوستې ده، خو دوی دغه خبره نه کوي چې په دې کې موږ کمی راوستی دی، خو ډایرکټ چې دی د هغه شي نه روپۍ کټ کوي، دلته کې تاسو ته وایي چې ډبلې میلاویږي. نو ځینې کسان وایي چې موږ ته میلاو نه شوې، ځینې پکې داسې دي چې هغو ته سره میلاو نه شي، نو کومو ته چې نه میلاویږي هغو له دا پکار دي چې هغه خپل ماشومان به پروګرام کې رجسټر کړي. چې تاسو نه یې رجسټر کړي نو تاسو ته نه میلاویږي، ستاسو د ماشومانو حاضري پوره نه وي نو دغه ته نه میلاویږي. په دې باندې ښه زموږ ویډیوګان چې دي هغه شته. اوس چې تاسو ته کم میلاویږي نو هغه به تاسو ته میلاویږي چې په جولای کې د کومو کسانو رجسټریشن شوی، په جولای، اګست او سپتمبر کې د کومو کسانو رجسټریشن شوی نو هغو ته به اوس په دې قسط کې میلاویږي. لکه وایي 80% دغه ته چې دی ماشومانو ته به دا روپۍ میلاویږي، چې 80% ماشومانو ته دا میلاویږي، دا وظیفه میلاویږي. نو په هغې کې داسې چل دی چې هغه د کومو کسانو رجسټریشن په دغه میاشتو کې شوی، په هغې کې نوي کسان او هغو خپل ماشومان رجسټر کړي او د هغوی سکول ته تللی او د هغو معلومات یې کړي او ویریفیکیشن یې وله کړی، نو د هغې نه وروسته به تاسو ته اوس دا راتلونکی قسط چې دی په دې کې به تاسو ته روپۍ میلاویږي. یو چې دی اوس ویریفیکیشن سټارټ دی د دغه نه اکتوبر، نومبر، دسمبر ده. نو دسمبر د دې اخرې پورې دی، نو چې د دې د اخره پورې دی نو تاسو خپل ماشومان چې دی هغه پکې رجسټر کړئ. چې رجسټر پکې کوي نو تاسو ته به په راتلونکي قسط کې میلاویږي، لکه په دې قسط کې نه، په راتلونکي قسط کې به تاسو ته دغه وظیفه میلاویږي. خو چې ماشوم یو رجسټر نه نو تاسو ته بیا دا روپۍ چې دی دا نشي میلاویدلی، نو ماشوم به بیا یو هغه په دې کې رجسټر کوئ. که سکول یو چینج کړی نو هغه به هم رجسټر کوئ، د هغې نه وروسته چې د هغه ویریفیکیشن وشي نو د هغې نه وروسته به بیا تاسو ته دغه وظیفه چې دی دا میلاویږي. نو اوس هم ویریفیکیشن چې دی هغه شروع دی او د دې د وجې نه دا لیټ کېږي، چوټیانې راځي. نو د 31 تاریخ نه وروسته چې دی په زیاتره سکولونو کې بیا چوټیانې نو بیا ویریفیکیشن چې دی دا بند شي. نو چې بند شي نو که نوي کسان په دغه ورځو کې اهل شي نو هغو ته بیا دا وظیفه چې دا نه میلاویږي. اوس چې کم کسان په جولای، سپتمبر او په جولای، اګست او سپتمبر کې کم کسان دغه ویریفیکیشن شوی نو هغو ته په دې قسط کې چې دی دا روپۍ به ورسره میلاویږي. خو که کومو کسانو وس شوی نو هغو ته بیا په راتلونکي قسط کې چې دی دا به ورته میلاویږي. نو کم چې نوي کسان دي هغه پکې خپل ماشومان لازم رجسټر کوي په دې پروګرام کې.